د مخ نه د دانو او د سپونې ختمولو دپاره مجربه وظیفه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول ملګري به خیر د ژوند په موضوع کې به الله هم خوشحاله ساته، الله هم آباد ساته. نن ته یو داسې وظیفه خیمه چې دا وظیفه تاسو کوئ نو که د چا په مخ باندې دانې وي دانې به ختم شي، که د چا په مخ باندې سپوڼې و نو سپوڼې به ختم شي، داغونه و داغونه به ختم شي. دا وظیفه د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه ده. ډیره زیاته یو زبردست وظیفه ده. په یو ورځ کې هم الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره د انسان د سکین چې څومره مسایل دي هغه حل کوي. ډیره اسانه وظیفه ده. د قرآن یو آیت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. دا به وکړه ته ووایې او په ځان باندې به شوف وکئ، بیا به وکړه ته ووایې بیا په ځان باندې شوف وکئ، په دریم ځل بیا ووایې په ځان باندې به شوف وکئ. یو ځل به پکې درود شریف وایې، که په منځ کې وایې، که په اول کې وایې، که په آخر کې وایې، او بیا به د خولې نری لاړې راوالی او په هغه دانو پسې به یې راښکئ، که سپوڼې او په سپوڼې پسې به یې راښکئ. دا عمل 3 ورځې وکئ په داسې طریقې سره انشاءالله چې په 3 ورځو کې دننه به الله تعالی ستاسو د سکین چې څومره مسایل دي، که د چا په مخ باندې دانې وي دانې به ختمې شي، که سپوڼې و سپوڼې به ختم شي، او که داغونه و نو داغونه به ختم شي. خو په دې شرط باندې چې د ادم تاسو پوخ کړي وي. که د ادم تاسو پوخ کړی نه و نو بیا به تاسو ته په دې دم باندې صرف ثواب میلاویږي او کار به مو نه کیږي. د ادم به څنګه پخې د هغې طریقه راته هم ښیمه. دا طریقه چې تاسو وکړئ انشاءالله بیا به بل کس هم دمولی شئ. چې کله د جمعې شپه وي نو کېبنئ او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به 1500 کرته درود شریف ووایئ. دې سره به ستاسو د ادم پوخ شي، ځان به پې هم دمولی شئ او بل کس به پې هم دمولی شئ. انشاءالله چې کله هم ستاسو په مخ باندې دانې راختې یا سپوڼې راتلو یا برګې راتلو یا داغونه راتله نو دا دم پې کوئ او شوب کوئ پې، الله تعالی به تاسو له شفا درکوي. ځکه دا آیت ام ابرموا امرا فانا مبرمون د قرآن یو آیت دی او الله تعالی په خپله فرمایلی دی چې ما په قرآن کې شفای خودی ده. الله هم خوشحاله و آباد لره. جزاک الله خیرا.